نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع صدق الله العظيم سورة المعارج نهشتم پاراد سورة ابتدائی آیتن دی سورة تا سورة المعارج ہوئی ذکر چی پدی سورة کی لفظ دا معارج ذکر دی سورة مکی سورة تی دا حجرتنا اڑان دی نازل شوی اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا دا سورة او یایم دی او نازلی دو پا لحاظ سرا یوکم اتیایم دی پدی صورت کی دو رکوعات سلور سلویخ آیتون دی مخ کی صورت کی قیامت ذکر شو دا صورت پا آخر کی دا صورت کی ہم پشورو کی حال او حالت او حیبت او تکلیف دا قیامت بیانی دا مکی پا مشرکانو کی یو کافرو چی دا غنمو نظر ابن حارس اغبا دا دعا کولا یا اللہ کستا دا پیغمبر حق وی او زما پی ایمان نشتان و پمنگ بانی عذاب را اللہم ان کان هذا هو الحق فامطر علینا حجارتا من السماء او اتنا بعذاب علیم منگے نمنو پیغمبر دینو کدا نشتنی وی نبس من بانی عذاب را اللہ رب العالمین دا صورت نازل کو چدا کم سڑے دا سوال کی دا عذاب دا بے وقوف دی دا عذاب یقینی راتن کے او دا عذاب بوی دا کافران دا پار اصلا او حقیقتا جہنم جوڑ دا کافر دا پار او جنت دا جوڑ دا مومن دا پارا نو کس وقت دا پارا مومن جہنم تلار ہم شی دا گناہونو پا وجہ نو بیا ہم دا دو واپسیشتا جنت دا ایمان دا وجہ لیکن اصل کی جہنم جوڑ دا دی مومن دا پارا نبی اللہ فرمائی دا عذاب او دا قیامت دا دا کافر دا پارا حق دا بقا مقارا دین اس قسم سوک بچ کی دن کی دا کافران ننشتا او دا بد اللہ دا طرف دا عذاب رہی اگا اللہ پاک چی دا اسمانون و بادشاہ اگا اللہ پاک چاگا مومنان اللہ پا جنت کی درجی مقرر کری او بیا دا دی فرشتو ڈپٹی ذکر کی چی دی خیجی اللہ رب العالمین احکامات پا زیبان دی روڑی او اغا ورز چاگا 50,000 کالا دا چاگا دا قیامت ورز دا دقا ورز باندے بدا کافران دا پارا دیر سخت عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قیامت ورز با پدی مومنانو باندی دا یو فرض مانزب اندازہ باندے وڑوی دنیا کے لکا مومن سونو وقت کے فرض منسا دنیا کی چکر قیامت کے بعد دا 50,000 کال اورس پدی مومنان دون وڑوی پا کافرانو باندے بدا ورز دا با 50,000 کال یا ورز دا دنیا دا کجنو پا اندازہ دا کافر دیب اللہ جل شانہو بدا ورز باندے عذاب دلوری او بیا نبی علیہ السلام تا اللہ پاک دا جہاد دا حکم دا نازل دون اوڑان دی حکم کئی چی دا کافران در تسوئی تصبر کوا لیکن تفسیر جلالین لکی دا اغا وقت دا حکم او چی صبر کوا سورتوا یا ما کل چی دا جہاد اجازت نو ملو شوی اور چی کل دا جہاد اجازت ملو شو کافران با ایمان روڑی او که ایمان نروڑی نو فیدیا با ورکی او که فیدیم نو ورکی نو بیا با سر جنگ کی دیدر خبر نا علاو بل خبرا نو یا با ایمان روڑی
یا به مسلمانانو له فدیه ورکوي او که دې دوو ته تیار نشي بیا به دریم نمبر دوی سره جهاد کولی شي او بل که دوی څه وایي نو دوی له به د هغې سزا ورکولی شي بیا به ورته صبر نه کوي خو چې کله د جهاد اجازت نو نو پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي ته صبر کوه او دوی ته دا قیامت لرې ښکاري الله فرمایي موږ ته نږدې ښکاري بیا د قیامت د ورځې سختي اسمان به داسې شي لکه په شان د ویلې شوي اوسپنې داسې به ویلې شي نرم به شي او تفسیر جلالین لیکي لکه څنګه چې سپین زر ویلې شي دغه شان به د اسمان ویلې شي او دویم قول پکې تفسیر عثماني دا کړی دی چې دا اسمان به داسې شي لکه د تیلو د اخرې چې اخره کې پاتې شي دغه شان به د اسمان ختم شي غرونه او پشان د هغه وړې شي لکه کومه وړې چې ماشین والي او تار شي یو خدا وړې چې څه وخت په ځای پرتې دا کلکې داسې به بلکل جدا بشي دا غرونه به زرې زرې شي او دا به داسې سخته ورځي چې نږدې دوستان به یو بل ته خو ګوري خو یو بل سره به خبرې هم نشي کولی د قیامت به دومره سختي خو به یو بل پېژني لیکن د سختۍ د وجې به خبرې خپل منځ کې نشي او د کافر سختی کافر بغواړي چې د دې قیامت د عذاب نه زه بچ شم د دې عذاب د بچ کېدو دپاره به دې دا تمنا کوي چې زه د خپل زامن وړاندې کړم هغه دې فدیه کې ورکړم خو چې زه بچ شم خپله بیبي دې ورکړم خو چې بچ شم وروڼه دې ورکړم خو چې بچ شم قبیله دې ورکړم هغه قبیله چې دنیا کې مې ما ته پناه راکوله هغه دې ورکړم خو چې زه خلاص شم دې به دا غواړي دې وجه دا ټوله دنیا دې زه ورکړم خو چې زه پرې خلاص شم لیکن الله پاک فرمایي کله هېڅکله دې خلاصېدی نشي او بیا د جهنم سختی چې دا به څنګه وي الله فرمایي د دې به غټې غټې شعلې لکه حدیث کې راځي د غټو غټو اوښانو په شان به هغه غټې غټې شعلې وي او بیا به دا دومره سخت اور وي چې د سر هغه سخته سرمن به هم د دې اور د وجې نه وځي د وجود کې د ټول نه سخته سرمن دا د سر ده او الله پاک به دا جهنم دومره تیز کړي چې د خلکو د سرونو سرمنې به هم وباسي دا جهنم به خلکو ته چغې وي چې ما تراشي ما تراشي لکه جلالین لیکي الیه ما طرف تراشي چاته به اوازونه کوي چې په دنیا کې چا د دین نه اعراض کړي د الله نه پیغمبر نه د قرآن نه الله د احکاماتو هغې خلکو ته په دې چغې وي چې مال راشي او په دغه ورځ باندې به دا انسانان بې صبره وي چغې وي بیا د انسان خلقت چې کله په ده تکلیف وي نو دوی فریادونه کوي او چې کله پرې راحت وي نو دوی بیا بخل کوي مال ول الله ورکړي هغې کې شوم وي د الله پاک احکامات پکې نه ادا کوي البته د مؤمنانو صفات دي چې هغې کې به دا حال دي مؤمن به په تکلیف کې صبر کوي او په راحت کې به الله شکر کوي مؤمن به په تکلیف او په راحت دواړو کې د الله احکامات سر ته رسوي دی به فریادیم نه وي او دی به بخیل هم نه وي او دا مؤمنان به صدقې کوي منځونه به کوي غریبانان له به خپل حقونه ورکوي قیامت به مني د الله د عذابو به یریږي دوی به د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي د زنا نه د لواطت نه د دې نه به ځان ساتي او که چا دا کار وکړو دی به زیاتې کوونکي شمار شي بل دا مؤمنان به د امانتونو خیال ساتي امانتدار وي د وعدې به پابند وي او په خپله ګواهۍ باندې به ثابت قدم وي کومه ګواهي چې ورکوي هغه په حقه باندې ورکوي او دا مؤمنان به د خپلو منځونو خیال ساتي الله به دوی له په جنت کې عزتونه ورکوي دا د مؤمنانو جنت شو بیا دې کافرانو به نبي علیه السلام طرف ته منډې وهلې چې کله به د جنت خبرې کېدي دوی به رامنډې کړي او د دې خیال به ده چې دا جنت به موږ ته مؤمنان نه ښه ملاوي الله فرمایي چې ما د جنت دپاره خپل خلک پیدا کړي دي چې هغه مؤمنان او تاسو کافران چې در کوم ایمان نه راوړي تاسو به هېڅکله جنت ته لاړ نه شي نه زموږ نه بچ کېدی شي او په قیامت کې چې دوی د خپلو قبرونو نه راباسي دوی به
منډي وهي او داسې منډي به وهي دي جهنم طرف ته لکه چې یو سړی یو ځای کې جنډه یا نشانه ودرولي او هغه د هدف په هغې ته ځان رسي او په دغه ورځ باندې به دوی ذلیلي دوی ته به وویلی شي چې دا هغه ورځ ده د قیامت چې تاسو په دنیا کې انکار وکړو او تاسو سره به د دې وعده کولی شوه الله جل شانه دې موږ او تاسو د دغې عذابونو نه وساتي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع سوال کوي مطالبه کوي دعا کوي غواړي یو غوښتونکي عذاب واقع کیدونکي للکافرین چې د کافرانو دپاره دی لیس له دافع نشته د هغې دپاره بچ کېدل منع کول من الله دا الله د طرف نه واقع کیدونکي دي د المعارج چې خاوند د اسمانونو دی تعرج الملائکة والروح الیه فی یوم خیجی فرشتی او جبریل علیہ السلام دی اللہ پاک طرف تپد غورز کان مقدارو 50,000 سنتن چوی با اندازات دغ ورزی 50,000 کال پا کافرانو باندی فصبر صبرا جمیلا پیغمبر علیہ السلام صبر کوا صبر جمیلا خیست صبر جمیل دادی چی داغین اشاعت فریادون نوی انہم یرونه بعیدا یقینا دی گنیدا قیامت لری ونراو قریب او منگے ونو نزدی یوم تکون السماء کالمهل واقع کی بدا عذاب باورت باندی چشی با آسمان پشان د ویلی شوی اوسپنی یا د چاندی یا د تیلو د خیری وتكون الجبال كالعهن او شبا غرنا پشان د وړې ولا يسأل حميم حميما او تبوت بنشي کولی یو دوست بل دوست د وجې د مشغولیت د خپل هیبت يبصرونهم دی بيو بالویني يود المجرم وخبيبا تمنا بقي كافر لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني چې دی فدیه ورکی د عذاب د غورزه نه پخپل بچو وړاندې کې مجزان خلاص وصاحبته واقي او پخپل بیبي او پخپل ورونو وفصيلته التي تؤوي او پخپل هغه قبيله چې د پناه ورکول په دنیا کې ومن في الارض جميعا ثم ينجي او باچا باندې چې دی پزمک کې ټول او بیا دې ځان بچ کی دی بدا ټول ورسور کې خدان بخلاصي کلا هیڅ کله داسې نشي کېدی چې د ارسه دی ورکو دی بچي انها لظى يقينا دا جهنم دا لظوا دی تفسیر جلالین کې د جهنم یو نوم دی لظوا دا پکې خاص جهنم دی او د عام مفسرین کې چې لظوا دا غټو غټو لمبو والا نزاعه للشوا وستون کې دی د سرمن د سر تدعو من ادبر وتولى دا جهنم برا بلیزان طرف توجهي وي هغه چاته ادبر چې په دنیا کې شاکون کې دي وتولى او اراز کړي دي د دین وجمع فاوها او مال یې جمع کړي را غون کړي دا الله حقوق یې پکې نه ادا کړي حلال حرام یې نه کتل ان الانسان خلق هلوعا یقینا انسان پیدا کړی شوی دی بے صبر اذا مسه الشر جزوعا هر کله چې د تورسیږي تکلیف نه دی فریاد کوونکی وي و اذا مسه الخير منوعا او هر کله چې د تورسیږي خوشحالي او مال منوعا ندی من کوونکی وګرځي بخل کوونکی شي مال نه خرج کوي الا المصلين مگر منځګزاران بداسې نوي الذين هم على صلاتهم دائمون منځګزارا کسان چې دی په خپل منځون باندې همیشه والي کوي والذين في اموالهم حق معلوم او کسان چې په خپل په مالونو د دوی کې یو حق معلوم دي د الله للسائل والمحروم د سوال کوونکو د پاره والمحروم او د غریبانو سوال نه کوونکو د پاره والذین یصدقون بیوم الدین او مسکون کیا کسان دي تصدیق کی د قیامت والذین من عذاب ربهم مشفقون او کسان دي چې دی عذاب د خپل رب نه یریدون کی دي ان عذاب ربهم غیر مأمون یقینا عذاب د رب د غیر مأمون ندی دا بیری یعنی د دین بیری کېدل ندی مناسب والذین هم لفروجهم حافظون او کسان چې دی د خپل شرمګاهونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم مگر د خپل بیبیانو سره او ما ملکت ایمانهم یا د خپل وینځو سره دې سره خپل تعلق ساتل شي فإنهم غیر ملومین پس یقینا دوی ندی پدې ملامت فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون پچا چولا ټولا ما سوا د دې لارنا یعنی د خپل وینځو او د خپل بیبیان نه علاوه بل ځکه خپل شرمګاه استعمال کړ
فاولئک هم العادون پس دا کسان زیاتی کوونکي دي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون او منځ کوونکي کسان دي چې دي د خپل امانتونو د خپل وعدو خیال ساتونکي دي والذین هم بشهاداتهم قائمون او کسان دي چې دي په خپل گواهی باندې قائم دي والذین هم علی صلاتهم یحافظون او کسان دي چې دي په خپل منځونو باندې خیال ساتي اولئک فی جنات مکرمون دا کسان به وي په جنتونو د عزت کې فما للذین کفروا بس شوی هغه کسان د پاره چې کافران دي قبلک استا طرف ته مهطعین منډي وهونکي دي عن الیمین وعن الشمال عزین د خي طرف نو د ګس طرف نه ډل ډل راځي ایتمع کل امرئ منهم چې کله به نبی علیہ السلام مؤمنان ته جنت خبر کوله نو دوی به د ټوکو په تور راجم شو ایتمع کل امرئ منهم ایتم ساتي هر یو د دې کافرانو نه ان يدخل جنت نعیم چې داخل بشي جنت د نعمتونو ته کلا هیڅ کله دا کافران جنت ته نشي داخلي دي ان خلقناهم مما يعلمون یقینا من پیدا کړی دي دوی دا غسنا يعلمون چې دوی پیژني فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون بس قسمكم برب المشارق فلا بس دا سینه دا اقسم ز قسم کوم برب المشارق والمغارب برب د مشرقین او د مغربین باندې انا لقادرون یقینا من خامخ قادر یو طاقت لرو علا پر خبره ان نبدل خیرا منهم چې بدل کې پیدا کو بهتر د دې کافرانو نه مؤمنان پیدا کو وما نحن بمسبوقين او ممنیو عاجز کړي شوی د دې کافرانو د عذاب ورکولونه فذرهم پس پیغمبر علیہ السلام پرېږدل دي یهودو دی بمشغول بی ویلعبو دی بلوبی کی حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون تردی چی دی بملاقات کی دا غورج سراچی دوی ترداغی وعده کولی شی یوم پا غورت بانی یخرجون من الاجدات سراعا دی براؤزی دخل قبرنا پمنڈا باندی کأنو الى نسوی یوفزون گوئی چی دوی خپل جنڈی تا یا خپل عبادت خانی تا منڈی وحی خاشعات ابصارهم ذلیل بوی د دوی سترګې ترحقهم ذلة پټوي بدی لره ذلت ذلک اليوم الذي كانوا يوعدون دا ورځ هغه دا دوی ته ویل شي چې دوی سره دا غي وعده کول شي واخر